السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ملګری ستاسو ورور ثاقب احمد افریدي او ما سره دی زما ملګری مفید خان او مونږ او الله بس ډیوټۍ نه راغلو 11:30 بجې زمونږ چوټي کېږي او مونږ ویل چې لاړ شو لږ واکینګ هم وکړو روټۍ مو خوړه او روان یو دوبۍ کې نه ویم مفید خان به راته وایي چې مفید خان چېرته روان یو انشاءالله مونږ به ځو پارک ته به ځو که ښه وي او سمندر بیچ ته به ځو انشاءالله او هغې نه بعد نور تاسو ښایسته ښایسته ځایونه ښیو انشاءالله مخکې را روان دي نو اوس زمونږ سفر سټارټ کړو که ښې تاسو به مخکې ځایونه ښیو نو انشاءالله راځئ د موږ سره وګورئ دوبۍ درته ښایي چې په شپې کې دوبۍ څنګه وي راځئ د موږ سره وګورئ چېرته مزې او زما یوټیوب چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او مخکې ملګرو سره شیر کړئ نو راځئ زموږ سره وګورئ روان یو او تقریبا څه نیمه ګنټه لاره مو واله او مفید خان کوم ځای ته روان یو ما ته خو نوم نه راځي د دې نه معلومات کوو کوم ځای ته روان یو روان یو جمال عبدالناصر ته هلته یو پارک دی نو هلته به ځو انشاءالله او بیا هغې نه بعد یو بل پارک نوی جوړ شوی نو انشاءالله هغه ځای به هم انشاءالله ګورو تاسو به ښې ښې ویډیوګانې انشاءالله ګورو او وروره بس دا دوبۍ ده پوه شولې هر څنګه خو تاسو ته یې ښیو یو پارک ته روان یو لاره ډېره زیاته نیمه ګنټه لاره مو واله او تقریبا څومره به پاتې کم از کم یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لار نور هم پاتې ده انشاءالله یوه نیمه او 2 ګنټې نو دا وروره چکر ته روان یو خو فاصله زیاته ده ځئ روان یو څه به سفر وي څه ګپ شپ او نن سره په دې ولاګ کې شریک شئ نو ښیو به تاسو ته پارک په دوبۍ کې راځئ زموږ سره وګورئ راته ګورئ دا ټول میچ ته ناست دي میچ ته میچ شروع دی او دی ورته ناست دي او تماشه کوي نو بس دا د دوبۍ لایف دی د دوبۍ زندګي ده وروره او کارونه فلحال زه به دا یم ډېر ملګري تپوسونه کوي د کارونو لحاظ سره نو په دوبۍ کې کارونه نن سبا ورته دا وایم چې لږ خراب شوي دي ډېر ملګري داسې وي چې هغه په ویزټ باندې راشي او کار ورته میلاو نه شي نو هغه پیسې هم پې تاوان شي او یعنې ویزټ یې خراب شي ټیکټو کې دواړه سایډ نه ریټرن ټیکټ نو بیا ورته دا مسلې وي نو که چېرې تاسو راځئ نو مخکې هم په دې بل نیو ولاګ کې ما ویلي وو چې تاسو راځئ نو کوشش وکړئ چې څوک ستاسو رشته دار وي یا څوک وي چې هغې تاسو له جواب وګورئ او که د چا ایجوکیشن وي د هغې دپاره بیا دومره مشکلات نشته دی هغه خپله سی وي جمع کولی شي او جواب کتلی شي روان یو پارک دی انشاءالله لاره یو نیمه ګنټه ده انشاءالله بیا به تاسو سره ملاویږو راځئ نو چې ګرانو کتونکو دوبۍ چې کوم دی دا ماسخوتنۍ وګورئ روډونه خالي دي او دغه دی ماسک په لازم اچوئ ځکه چې ماسک هم ونه چولو نو 5000 درهم مخالفه ده 5000 درهم مخالفه ده او داسې پاکستان کې څنګه جوماتونه وي او په دوبۍ کې څنګه جوماتونه وي نو هغه داسې ورته وایي ښایي جوماتونه نږدې که ورته بچي دا چې کوم دی د پاکستان جوماتونه دلته جوماتونه ماشاءالله ډېر ښکلي دي او ډېر ښکلي جوماتونه دي مخکې هم درته ښایي دوبۍ د په لاره کې خاص ځایونه راځي خاص داسې ځایونه چې هغه ډېر ښکلي وي او دوبۍ د دغې یادې کوي سره زموږ سره دا ګورئ مخکې در باندې ښه ښه ځایونه ګورئ او دلته درته یو بل شیز ښیم زما شاته یو روډ دی تاسو په پاکستان کې کتلی وي چې اکثر دا ریډ لایټ وي یعنې هغه پورې ګاډی نه شي تللی چې کومه پورې تاسو هغه لایټ ته نیولی خو دلته کې څه بل سیسټم دی زه تاسو ته ښیم تاسو زما سره وګورئ مفید خان راشه ورته دلته به څه سیسټم کې ورته وګوره دلته د دا بټن کلیک کړلو
بټن یې ووالو او موږ ته به اشاره لګي دلته به موږ ته بره اشاره ولګي تاسو کتلی شئ چې یاره تاسو تللی شئ او چې کله اشاره ولګي نو ته بیا هله سفر کولی شي صحیح ده نو دغه ترتیب یې دلته اټومیټک په دا ټول ګاډي ودرېږي ځکه چې هغې ته به لایټ لګېدلی وي نو دا فیسیلیټي په دوبۍ کې ده په پاکستان کې ده نشته دی راځئ مخکې سفر کوو داسې خاص ځایونه راځي خاص امپورټنټ ځایونه راځي تاسو سره یې شیر کوو نو بس کتلی شئ دا دوبۍ دی وروره د ماسخوتن ټایم دی په چکر باندې راوتي یو موږ ویل خپله به هم چکر و چې کوم رونه دي کوم دې ته به هم په ویډیو کې دوبۍ دا روډونه او دا ماحول وښیو نو راځئ زموږ روره بس روان یو مبید خانه دا ته چېرته بوځې که دومره موږ ته پته وی چې دومره لار ته په موږ باندې وایي خو بیا به سړی ګاډي کې تلي وو خو ګوره غریبي ده ګاډی هم ډېرې پیسې لري ګاډی به څومره پیسې دي गाड़ी में कम से कम अली 50 दरम वाली लगा 50 पाकिस्तानी 2200 रुपए वाली تقریبا پاکستاني 2200 روپۍ دي جوړېږي دومره پیسې به دي نو موږ ویل راشه روټۍ مو خوړه واکینګ به مو شي او دغه به مو شي او موږ به چې کم دی یعنې چکر و وسیل به وکړو او بس روان یو مفید هم دی را سره مفید چې کوم دی په دوبۍ کې ماشاءالله ټایم شوی دی او زه خو اوس راغلی یم لږ ټایم مې کېږي نو انشاءالله د دوبۍ چې څنګه داسې ما مخکې ویل خاص ځینې مفید به راباندې دوبۍ ګوري او لاګز به جوړو ستا دپاره او دغه چې کوم دی انشاءالله چې ښه ویډیوګانې او ښه عمارتونه به تاسو ته په روډ باندې پورې کېږو ویډیو سره سټپ کوو او بیا ګپ لګو انشاءالله جی ګرانو کتونکو څه ناڅه فاصله پاس شوله او راورسېدو دا دی پارک کتلی شئ دا دی پارک وګورئ دا دی پارک باغیچه بس که باغیچه شو که هغه شو یو خبره ده دا دی امارات بلډینګونه او دا وګورئ دا دی مفید خان ته پکې څه وایې چې څوک دوبۍ ته راشي داسې کار ده کان چې په دې بلډینګونو باندې مه تېروځئ ځکه چې دلته دا بلډینګونه مونږ تاسو ته ویډیو یا جوړه کړو یا دغه وکړو نو مونږ تکلیف یا دغه مونږ ته دونه ټایم نه وي مونږ کم از کم 12-13 غنټې ډیوټي وکړو بیا مونږ تاسو ته راوځو او سهار مونږ څه ټایم ځو دا زمونږ خو بیا هم ډیوټي ښه وه زه په دغه کې کار کوم او دا په شاپینګ مال کې څنګه داسې مخکې ویډیو نو زمونږ غوندې ډیوټي خو زه به دا وایم چې قسمت والا ته میلاویږي خو که چېرې ټول خلک 4 بجې مو داسې را مفید خان 4 بجې پاسېږي نو موږ هم دا ډیوټۍ نه ستړی راغلي دومره زیات ستړی یم زه ته ستړی یو که نه بالکل لیکن مونږ ستاسو دپاره مونږ وایو چې راښې دې ته ښې ښې ویډیوګانې موږ وایو چې زموږ هم چکر وو او تاسو ته هم ویډیو جوړ کړو دا ولاګ درته جوړ کړو پرېږدئ چې څوک پریشان دي په خوله مسکې راشي او د دوبۍ دا نه راځي مطلب غلط هم شوم یار نظارې وګوري صحیح دی که نه نو بس ګورئ را سره دا دی ور روان یو پوه شولې دا یې د دوبۍ چې کوم دغه دی پارک وغیره یې تاسو کتلی شئ تیاره ده دلته پاکستان د دوبۍ 1 غنټه فرق دی یعنی پاکستان کې به دا څه ټایم دی پاکستان کې 2 بجې دي او دلته 1 بجه ده پاکستان کې 2 بجې او دلته کې 1 بجه ده 15 منټه راپاس 1 غنټه فرق لري نو د مفید خبره چې د بلډینګونو پسې مه ځئ که دا بلډینګونه د چا دي دا د عربو دي زموږ نه دي موږ پکې مزدور کاره خلک یو او خپله مزدوري کوو نو دا زموږ نه دي نو بس دا دوبۍ دی ته وګوره غټ ټاور وروره کتلی شئ دا دوبۍ ده پوه شولې نو دې مزو چرچو پسې مه راځئ چې وایي راشئ د چا دغه کېږي چکر ته راشئ ښه خبره ده نظارې به وکئ او وبه ګورئ دوبۍ نو وروره بس دا دوبۍ ده ښه وګوره وروسته اوبه دي لاندې اوبه دي وګوره تیاره ده سم به درته ښکاري نه او زما د موبایل ریزولوشن هم لږ کمزوری دی ښکاري به درته نه ګورو در باندې دوبۍ نو